بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو علم کې به چې بیګا شپه زمونږ چې کم ګاونډي ملک دی افغانستان، په هغې کې ډېره زیاته سخته زلزله راغلې ده چې تقریبا هغې کې کم کسان شهیدان شوي دي، د هغې تعداد د 600 نه بره دی، او زخمیان چې دي هغه هم چونکې 2.5 خواوشا دي. ډېره غټه لویه صدمه زمونږ په ګاونډي ملک افغانستان باندې راغلې ده. مونږ د هغې سره په غم کې داسې شریک یو لکه څنګه چې په بونیر باندې 100 ورځې مخکې کوم سیلاب راغلی و، مونږ ته کومه صدمه را رسېدلې وه، حق شان مونږ د افغانستان د رونو سره په دې غم کې شریک یو. الله دې د هغې شهداو درجات عالیه نصیب کړي، او الله دې د دې د وارثانو نعم البدل نصیب کړي، او الله دې د زخمیانو روغ صحت نصیب کړي. دې موقع باندې زمونږ او ستاسو څه ذمه دارۍ جوړېږي. اوله ذمه داري زمونږ او ستاسو د ټولو دا جوړېږي چې کم خلق که د پاکستان دی، که د افغانستان دی، که د بل ملک دی، که په پاکستان کې، که په افغانستان کې، که په بهر ملکونو کې، هغې ټولو له دا پکار دي چې هغې د افغانستان سره د دې کومو متاثرین چې دي د هغې سره په دې موقع باندې امداد وکړي چې څومره وس د چا کېږي او په څه طریقه باندې دې ته تعاون رسولی شي. د هر ملک چې په هر ځای کې چې نو چې د دې سره خپل تعاون دې ته ورسوي، هغې ته د تعاون ډېر سخت ضرورت دی. بل زمونږ د ملک چې کوم صاحب اقتدار خلق دی، چا لاسو کې چې حکومت دی، د حکومت مشران دي، د هغې په حضور کې دا درخواست دی چې هغې کې ډېر زیات زخمیان دي او ډېر په یو مشکل حالت کې دي، د چا په غېږو کې پراته دي او د زنکدن حالت شروع دی. نو د صاحب اقتدار او د حکومت چې کم ذمه دار خلق دی، هغې له پکار دي چې دا کم زخمیان دي هغې ته د فوري طور لارې ازادي کړي او هغې ته د لارې مهیا کړي، او پاکستان کې د هغې ته د اسپتالونو کې ځای ورکړي او زر تر زره د هغې علاج کې شرکت وکړي. دا خپل صاحب اقتدار خلکو ته وایم چې دا تاسو دپاره یوه موقع ده. حدیث قدسی دی، رب العالمین وایي که ما ګورئ زه د غمزده او د غمزپلو خلکو سره، د مصیبت زده خلکو سره به ما عمومی. الله اقتدار درکړی دی، الله وس درکړی دی. دا یوه موقع ده، دا زخمیان ځان ته رانږدې کړئ، دې ته لارې کولاو کوئ، دې له پاکستان کې ځای ورکئ او د دې علاج او معالجه وکئ چې د دې د پریاد بره ونه خیږي. حدیث مبارک کې راځي د ملک د بادشاه نه، د ملک د مشرانو نه به رب العالمین یو تپوس کوي چې ما تاسو له اختیار درکړی و، دې دپاره مې درکړی و چې د خلقو د ځمکې د خلقو پریاد ما ته راونه رسي. ای صاحب اقتدار خلقو، د وس خاوندانو تاسو ته درخواست کوم چې د دې مصیبت زده د دې زخمیانو د پریاد اسمان ته ونه خیږي، دې دپاره عصري جوړې شئ، د دې دپاره حوصله جوړ شئ او دې له یوه موقع ورکئ. په دې موقع باندې چې د چا څومره وس کېدلی شي، څومره وس چې د چام کېدلی شي، دې موقع کې خپله حاضري یقیني کوئ، هغې ته خپل تعاون ورسوئ، د هغې سره یو مرسته وکئ. ډېر مشکل حالت کې دي او موږ به دا دعا کوو چې ربه موږ نور د داسې امتحانونو نه بچ که. ربه ډېر پرله پسې ډېر امتحانونه د رب د طرف نه په موږ رالل. کریم الله موږ دعا کوو، موږ کې دومره برداشت نشته دی ربه، موږ کې دومره طاقت نشته، کمزور یو ربه. ټول امت مسلمه باندې رحم وکړي خدایه. نن غمزده زړونه چې افغانستان کې دي ربه، زړونه یې خوږ دي، بېګا به اوده کېدل د شپې اوده سهر خبر نه اوده په اوده پاتې شوي دي ربه اوده په اوده پاتې دي ربه. ډېر غمزده خلق دی ربه، موږ باندې رحم وکړي. کریم الله موږ باندې رحم وکړي. الله په تمام امت مسلمه باندې رحم وکړي او کریم الله د هغې حامی او ناصر شي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب